اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ وجعلوا للہ دغدے وجعلوا للہ دے مشرکانو گرزوری دی اللہ تعالیٰ دا پارا مما ذرعا دا غشین چی اللہ پیدا کری دی من الحرس یعنی فصل، حرس مانا فصل، والعنغام امواشی نصیبا دے گرزوری دی اللہ دا پارا نصیبا یویسا. مشرکین مکہ بدا سکول چلی بکل ڈونیشن کو یا کل بے صدقات اور کول نو صحیح سوے دا اللہ پا نامور کولا، صحیح سوے دا خپل بوتانو پا نامور کولا. فقالوا ندوی وی هذا للہ دا اللہ دا پارا بزامہم. دا صرف دا فاسد خیال دے، دا صرف دا فاسد خیال دے. دا یو مسئلہ لکھا چی دا مشرک عمل اگر کدے پکی نیت خالص دا اللہ دا پارا کی دا نیت ام باطل دے، عمل ام باطل دے. تو دے چونکہ عقیدہ دا شرک دا نو دے چی کما صدقہ دا اللہ پر نام ہوگی نو اللہ تعالیٰ کا فاصل اکرا. اللہ تعالیٰ فرمائی دا سویری ان لڑی دا مشرک عمل چونکہ عقیدہ ہی نشتا نو کدے پا یو عمل کی خالص دا اللہ نیتوں کی نو دا نیت ام باطل دے، عمل ام باطل دے. دی وجہ اللہ تعالیٰ دیتا زعم ہوئے. زعم مانا فاسد خیال، زعم مانا فاسد خیال. فقالوا دوی وی هذا للہ داد اللہ دا پارے بزامیم دار دوی فاسد خیال بانے وهذا ادا پلیسا لشرکائنا دا شرکانو زمون دا پارا دا فما کان لشرکائم ہرچی آغا دا چی دا شرکاو دا دوی دا پارا دا فلا یصلو الاللہ اغنر سیگی اللہ تعالیٰ تا. سکا خدر مشرکانو دا شرک پاسا داغی خدای سر تعلق نشتا. اس قاضی صاحب دا مثلا دا جهاد په وخت کې چې د افغانستان د مهاجرو سره عیسویانو حکومت کړی دوی ته خیر نه هیڅ نه او هغه جهاد په نیت توړه کو ایو خپل د روس سره دښمنی سره سره در رسول الله خدام خالص دیم چې نت ګرځي خدای خدای عقیده نشته وما كان لله اغچ دوی کید اللہ دا پارا فویسلو الى شرکای مقام رسیگی شرکاو دو دوی تا ندالتا یو مسئلہ لکا چی مشرک چی کل مشرک لی دا خدای بینک دا سر اکاؤنٹ تنے لرلے کانٹریکٹ پتہ دا لکا اکاؤنٹ تنے لرلے چی اکاؤنٹ تنے لرلے نو چی کم چک دا اللہ دا اکاؤنٹ پنامزی غنہ لینوائد دے کم چک چې د الله د اکاؤنٹ په نامه دي هغه ته دی هغه نل انوایډ دی. نل انوایډ ان سنس چې د الله په کاته کې نه جمع کیږي بلکې هغه د دوی د شرک اکاؤنٹ ته روان دی. سا ما یحکمون دیر ناکار دیا چې دوی کوم فیصله کوي. وکذالک دارنګې زین لکثیر من المشرکین خیسته کړی دی ډېرو مشرکانو ته قتل اولادهم قتل د اولاد دوی شرکاو شریکانو دوی. نو شریکانو دوی معنا د دوی رئیسان په کفر کې چې د هغوی شرکیه عقیده ده او د شرک په اساس باندې په دې لوی ژوند د خولې الله تعالی فرمایي دا ورته هم د شریکانو د عمل خیسته کړی دی. لیردو من جام کار دارے چی حلاکی دوی راولی البسو علیم دینم او خلط ملت کی دوی بان دین دوی ولو شاء اللہ کچر غخت اللہ تعالی ما فعلوه ندوی بنو کرداکار فضرون پریک دو دوی وما یفترون او افتراد دوی دردی فیبریکیشن دے. پیغمبر علیہ السلام تعالی ورطوی دی سر پدی کی آرگومنٹس مکوا مور سر ریزننگ کوا دی پریک دو. وقالوا دا مشرکان وی هادی انغام دا مواشدی و حرس افصل دے حجر ممنوع. ممنوع مانا حرام دی بس مواشیو بانے نم کی خودو چی دا حرام دی پدی بانے سوردی حرام دا زکر دا فلانی خدای پنام دا دا فصل دا دی خوراک حرام دے زکر دا فلانی خدای پنام بانے منگا نظر کردے.
لا یطعمها نبخری دیلا الا من مگر آسو نشاو چی مونگے غوارو بزامیم. اللہ تعالیٰ وی دا حرمت کم تصور چی دی خپل کرده دام دا دی فاسد خیال لے بزامیم دا دی پخپل گمان. وانغام الادا مواشدی حرمت ظهورها چی حرام کردول شوی دی سورلی داغی زکا دا وش دا مونگ دا خدای پا نامه پلچ کرده دی بالی سورلی حرام دا دا کم خدای دیو بود پا نامه. وانغام الادا مواشد لا یذکرون اسم اللہ علیہا چن یادے دینم دا اللہ تعالی غیبانے افتراء الغلی ادا فیبریکیشن کے پا اللہ تعالی نو دی چبا ذبح کولا نو قصدن بے دا خدای نم پہ ناغستو وی بے دا خدای رجیم تقاضا رمون کے زمان نم پہ ماخلی زکیو طرف تا حیوان ملکے بل طرف پہ دا خدای نم اخلی بل طرف ته د خدای نوم اخلي د خدای ذات خو د مرسي او د رحم دی او ته په حیوان باندې رحم نه کې لہذا بغیر د خدای نوم نه حلال وا جبکې د اسلام فلسفه هغه ټوټلی ادروایز دا چې تاو حیوان په حیوانیت کې دواړه مساوي دي. تاو حیوان ځکه انسان هم حیوان دی او حیوانم حیوان دی نو په حیوانیت کې دواړه مساوي دي. بیا ته لګیای د وښ غوښه خوري بیا ته لګیای د واو غوښه خوري بیا ته لګیای د لیم او د ګوډ غوښه خوري اوس هغه د تا په شان حیوان دی ولې دا غوښه خوري ادا په سبونیا تعالی لپاره حلال شوی ده ځکه ته ذبح کې په نامه د الله باندې. د دې وجه علما فرمایي چې کچاره ذبح په وخت کې بسم الله الرحمن الرحیم وي نو دا ذبح مکروه شي. دا څه دا ځکه دا مقام د رحم نه دی مقام در رحم خدا نے چلا رہا ہے ماں نتے اللہ دے وجہ آگو ہمگو بسم اللہ پنامد اللہ اللہ اکبر اللہ ډیر لوی دا سپیریئر اتارٹی دا نو چې هغه سپیریئر اتارٹی وای دا شی مال علاوه امیم لوا نو دغه دین دی او چې هغه سپیریئر اتارٹی جهات را کې دا شی حلال کا نو بیا دغه دین دی. خبره دین کړه وقالوا ادوی وی ما فی بطون هذه الانعام ما فی حمل فی بطون هذه الانعام چې د پخېټو د دې مواشیو کې خالصۃ للذکورنا دا خالص د نارینو د پاره نو بعض اوقات به دې شی ټارګټ کړ چې د دې وشي د بلار باندې د پریګننټ د دې پخېټه کې کم بچي چې دا خالص د نارینو د پاره دی د زنانو په کې شی نشته خپل د خوخي دینه ومحرم على ازواجها احرام ګرځول شوی دی علی ازواجنا په بیان زمون باندې و ان یکل میتتن اکثر دا بچي بمړو مړ به پیدا شفهم فی شرکا بیا بدوی پاغه کې شریکانو نو کمړ به پیدا شو وی خدا او سړی دواړه په کې شریک دي کې ژوندې به پیدا شو نورور به دا زما دی ځکه د خدای په دې کې استحقاق نشته مخکې مونږ نه فهمه کړو سیجزیم وصفهم زرد چور کئی با اللہ تعالی دوی تا وصفهم بدل دا قول او دا عمل دوی وصف مانا قول او عمل دوانا دو وصف لغوی مانا دا صفت دلتا مانا دا قول او عمل. انہو حکیم الغلیم دا اللہ تعالی حکمت والا او علم والا دے قد خسر اللذین تاکی سر تاوانی شوی دیا کسان قتلو اولادو چی غی قتل کرد اولاد فلسفان پا بے وقفی بالے بغیر علم بغیر دا دلیلنا بغیر دا جوازنا اس دے چی کمو قبیلو یا کمو خاندانونو پرینون جوندے خخولی اللہ تعالی وی دل پارس جوازو دا خلق دے ډیر لوی زیان کړی دی دے ډیر لوی تاوان ډیر لوی خساره کړی دی. وحرموا ما رزقهم الله اتاوان شوی دی خلق چې حرام کړی دی هغه شیونه چې روز کړی دی ته الله تعالی افتراء علی الله فیبریکیشن کړی الله تعالی باندې قد ضلوا تاکي سره دوی گمراه شوی دی او ما كانوا مهتدين او نه دوی هدایت یافتگان وهو الذي الله تعالی غزاد انشاء جنات چې پیدا کړی دی باغونه معروشات نو معروش دی ته وای چې پخپل خپبانه نشي ودرېږي بلکې بل شی باندې فروټی لکه انګور دې پخپل نه ودرېږي دا بسور کې تاسو ورسوي ټیک موږ ټیک ورته ورته څه شی ورته ودرې یا به په یو دیواله باندې ورچې ها موجه نو دې معروشات چتشي معروشات معنا چتشي وغیر معروشات اباغنا چې نه دې چت کړې شوی اته معنا یې ده چې هو الذی الله تعالی غزا دې انشاء چې پیدا کړې دې جنات الباغنا معروشات چې هغه سورې جوړ کړې لکه یو مکمل چت پشان معنا دا چې دې ټیک گارډن دی څنګه دې
تک گارڈن دے وغیر ماروشات اباغنا چې نه دي چت کړی شوي یعنی د هغې ونې د یو بل نه فاصله باندې دي. اوس بعضې میوې داسې چې که د هغې ونې یو بل سره نږدې نږدې وکړي بیا میوه نه کوي، بیا څه نه کوي، میوه نه کوي، د هغې په منځ کې یو فاصله ساتي. او بعضې داسې دي چې هغه څومره تک وي نو دومره زیاته میوه کوي. والنخلا پیدا کړی د خرما والزرع فصل مختلفا اکلو چې مختلف د میوې داغ تاسو میوه وایي والزیتون ازیتون والرمان او انار متشابه چې یو شان دی ورقه دی متشابه چې په یو شکل دی نو تاسو د زیتون ورقه ته وګورئ او د انار ورقه هیڅ فرق به نشته. ها نه برګ نه پاڼه اچھا ورقه وي ورته کنه او متشابه چې یو شان دی پاڼې دوی وغیر متشابه خو نه دی یو شان ته میوه ده دی میوه ټوټلی دی یو بل نه ډیفرنٹ تر زیتون میوه ته وګوره او د انار میوه طبیعت هم دی یو بل مختلف دی. الله تعالی فرمایي پاڼې ټوټلی یو بل سره سیملر دي. کلو من ثمری خورئ تاسو د میوې د دینا اذا اسمرا چې کله دا میوې ورکي وآتو حقه او ورکئ تاسو عشر د دی یا زکات د دی یوم حصاد د لوکولو یا د کټکولو په ورځ باندې. حصاد مانا لوکول او کټکول یوم نو دغلته مسله ولیکه شریعت اسلامی کې زکاتبل اموال کم کم دی. نمبر اول گولڈ، نمبر دویم سلور سپینزر، نمبر دریم کیش ان اینی شیپ کیش نقود پین شیپ مانا چتا سر بلونه دی او کتا سر اکاؤنٹ ہے. نمبر چار مرچنڈائز یا انوینٹریز تجارت کے چکم شے انوینٹریز کری. نمبر پنځم د زمینداری فصل او نمبر شپږم مختلف قسم مواشی. صحیح شو نو په دغه مواشیو کې وشان دي، غواجان دي، ګاومیش دي، لیمز دی او ګوټ دی. دا پکور کې ساتل شوي زناور دي هم دغه زکات بل دي. دین علاوه نور چې وی کار تجارت د پرنی بیا زکات بل نه دي. کغه ستا انوینټریز نه یعنی خرونه کبل فرض شیرشاه ساتلی 2000 خرونه خدا د تجارت په غرض نه دي نو دې باندې زکات نشته. تاسو وطن کې خلک خرونه راځي کنه وای امیجان وای امیجان ولته زما یو کور په غره کې هغه سره لاندې یو بل کور دی خره ساتلی کله کله شپې لال تلرشم وی اخر چې ساره आवाज کوي ماره دې خوند راځي. دا کنه دا انتظار کاو کنه ډونټ بی ان هری. اوس دیم لیکا څنګه مثلا د فصل لاله څه ده د فصل لاله د فصل والا کې لیکا چې دغه فصل کله مقصودی وي نو په دې کې زکات ده. سوي مقصودی پرپز دی کړل شوی پرپز دی نو کوم خضرو شیونه چې راوخیږي خضرو پیژنه په خپل راوخیږي صحیح نو کومه مې و ورکړي هغه کې بیا زکات نشته. زکات پرپز دی کړل نه لکه دا غیاونه میانو موږ ورته قبل وایو درب ورته وایو څوک ورته کانای وایي سم مختلف شی نه وی کنه تاسو حالانکه ډېر ښه استعمال راځي خلک ډېر ښه استعمال کوي ولی بلا ډېر پیسې کوي خو چې خضرو دي نو پاره باندې زکات نشته. نو چې مقصودی وي بیا مسله ورسره ولیکه چې که خضرو نه خو مقصد نه په فصل کې راغی باندې زکات نشته. لکه غنم دیو کړ نو غنم چې سړی کوي نو سې مقصد چې دانې دی شي که بوس د بوس پیژنه چې غویانه پرې چې کله ترېش شي ای تاسو ای پروړ پروړ نو پروړ خو چې مقصد نه دی لہذا پروړو کې زکات نشته. او مفتو کې ټول د شیرشاه زکات پس شي کړي په دانو کې ځکه مقصد سره یا دا دغه وکړل کارن جواره
جواره ده یو جواره ده بل داغه اونه ده صحیح دا اونه هم د غویانو د سارو په کار راځي قیمت کوي ډېر خو چې هغه مقصد نه دی لہذا په دا جواره کې بدانو کې په دې کې خو زکات ته خدای موږ ورته توکه وایو توکه نه تانټه خو جوړه شي تانټه غل یا مولدار تانټه وایي ها نه دا راځي دی وایي دا دور شي جی انو هغه واخو ته سوای هغه له یو نه شي هغه مونږ ټانټه هغه ته وایو مونږ هغه ته ټانټه وایو دې توکه وایو صحیح نه په توکه کې عشر زکات شته نه په دا ټانټه کې شته ځکه دا مقصد نه دی بیا دا فصل دو قسمه دی یو هغه چې کال اکثر ایسا په باراني اوبو باندې گزاره کوي سبانه کوي باراني اوبو باندې گزاره کوي او دویمه هغه چې دا غېدو بخور د پاره یا نهر استعماليږي څه شي نهر یا بوړی یا کاریز یعنی مهنت والا کار دی څه دی او بخور په مهنت کیږي او بخور مهنت معنا ده پیسې په لګي اوس بوړی نه وبخي راځي خو نه راوځي یا بوله غویې خلک چې هغه باندې هغه بوکر او باسي یا په د ډیزلو ماشين لګي یا په د الکتریک ماشين لګي سبا کینو او دا مهنت والا شي نو هر چې دغه چې باراني اوبو باندې زیات تر داغه دار مدار دی نو پاغه کې لسمه یې واجب ده سمه یې لسمه یې او هر چې دا بل چې مهنت واړي نو پدې کې شلمه یې واجب ده پیغمبر علیہ السلام فرمائی ما سقطه السماء ففيه العشر وما سقي بغرب او داليه ففيها نصف العشر او كما قال عليه الصلاه والسلام کم فصل چې اسمان وبکړه دي کم فصل چې اسمان وبمن یعنی باران وبکړه ها باران وبن کی ارته چې باران وبمن کیږي نو پاغه کې لسمه ایسه کوي باندې مهنت نشتا هر چې هغه چې وبخوره مهنت غواړي نو پاغه کې بیا شلمه ایسه ده نصف عشر وي ورته دویمه مسله چې څومره اندازې فصل شنو دي کې عشر دی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پنځ باندې هر څومره چی وي یعنی که 15 لپاره دې ته لپاره وای دې تاسو وای لپاره وای نو که 15 لپاره غنم دی مو شو ای کې به ورکینو ای کې به ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ما کلمه عامه ویل ده ما کلمه عامه ویل ده چې عامه ویل نه اپلای کیږي هر سره شی ده که 15 لپاره شوی ده که 15 خرواره شوی ده که 15 مانه شوی ده که 1500 مانه شوی ده که 15 لک مانه شوی ده دغه به زکات اپلای ته در امام سے مطلب ده حدیث توجه صحیح او هر چې درې امامان دي امام مالک امام شافعی او امام احمد رحمهم الله د عربو یو پیمانه ده وسق وی ورته صحیح ورته وسق نو وسق باندې په اندازه باندې یو 3 کیلوګرام وي سوره وي یو 3 کیلوګرام وي نو ته حدیث راغلی چې لیس فی ما دون 5 اوسق صدقه د 5 اوسقونه چې کم شی وي د 5 اوسقونه چې کم شی نه پیغمبر علیه السلام وایي چې صدقه نشته ناغي وایي چې دا اپلای کیږي ستا زراعت ته ستا امام رحمت الله علیه فرمایي غیب لکی تجارت ته زراعت ته نه راوړي کا یعنی د 5 وسقونه کم شي چې د ملک د باونډري نه راوړي نه پاغي باندې ټیکس نشته حکومت ته حق نشته هغه باندې ټاکس لګي قاضي صاحب تاسو وایي چې هغه ځکه چې دا په مهنت وکړي هغه شلمه یو ته عشر وي یو ته نصف عشر وي ته لفظ یاد ساته ما وایي چې کوم په بارانو بکیه کې عشر دی عشر معنا لسمه ده چې کوم په مهنت بکیه کې نصف عشر دی نصف عشر معنا لسمه نیمه کا بیا درته وایي چې غنم یا فصل تاسو وخت باید لسمه وخت عشر باید وخت نه بس د زباب د فارموله یاد ساته چې کوم شی په بارانو بکیږي پای کې لسمه ده چې کوم په مهنت وکي پای کې شلمه ده یو ته عشر وای بل ته نصف عشر وای دا دی ولیک نو کاري مهنت نه غواړي
باران نه دی خو یو داسې اوبی چې اسره رواني تغیر سره مهنت نه کوي نو بیا په کال کې نسبه عشر ورکوي شلم ایسا نه ورکوي نه باوړای باندې نه ورکوي تاسو باوړای وای نو تاسو حنفیانی نسبه عشر اخلي بلا مسله چې په دا پولو باندې کومه ونه ولاړی پوله پیژنې حدود د پټي حدود وي یعنی د پټي مینز نه وي سوي د پټي په چا پنچل باندې بورډر باندې په دې باندې کومه ونه ولاړی چونکه مقصودی نه دي اخو چونکه باونډري حفاظت ته لحاظ ہے چې عشر نشته توت نه کا میوه والا دیم کړل توت نه کاډه میوه والا دیم کړل خواچون کې د پټي میز کې نه په باونډري باندې ولاړ دی هغه مقصد بنیادی طور دی چې دا باونډري محفوظ وي ونه دا مقصد څه چې باونډري محفوظ چې حدود محفوظ وي نه کې بیا عشر نشته هر چې په کور کې یو بوټي دی دو بوټي دي یا درې بوټي دي پای کې عشر نشته 50% سارے کور کی شے ډیر دی ها پاره کې صرف نفلی صدقه ده نفلی صدقه معنا چې کله ورکو خپل دوستانو ته او اسیم فروټ داسې چې ټول خلک به سخري سوال شیرشانه د شیرشاه دا لسم کال دی دوی زمون پاکو کې دومره خوږی مالټي داسې اورې ما چرته نه لیدلې ما ورته تاسو داسې اورې چرته نه مونږ هم دغه اورې جوړ لیدلې چې دا څنګه اورې دته په داکور کې پاره کې عشر نه کې پاره کې او پینځه مې سره کله حمدان کوم مګه جره هغه د نور سره شریکه ده صحیح ده کنه قاضي صاحب از ما ساتر کاوه ما جام شانم پر کړی داسې ساتي دي د انا لکه کندهار ازما انا ډیر زیات خوښي بس یو څه نو چا وکړه دا وې ډوډۍ به کوم ما یاد کوم دا کمال ده او تخير ولا ولما تير ان شاء الله ولما او کنه ته په دې پسیر وځه نه په دې مو کې ستاره بلار شو کنه هم کې دي صحیح ده کنه بلا مسله چار چې مصارف د فصل دي دا بر زکات د پرپز لپاره د فصل نه نفقېږي نه چې دې باندې خو زما دوره پیسې لګې دي د سره به کټ کم بیا دا غي نه پس به حساب وکم چې اوسه له سم صورت کیږي دا ولیک نو مصارف د فصل دا بدن لومبه نو باسي یعنی مثلا اول به زکات بس دا نور ارث به استاد لم سمستاري وآتو حقو یوم حصاد اور کئی تاسو حق دے یوم حصاد داغے دا کٹ کولو پورز بان لے نو مانا دا چی دیولے کوئے ما دیلے کوئے ما ولا تصرفو الشرک مکوئے زیادے مکوئے شرک دا ٹول نلوی زیادے دے ذکر دنیا کے ٹول نلوی ظلم سرے شرک ادھے اسراف مانا سرے زیادے کوئے ولا تصرفو زیادے مکوئے یعنی شرک مکوئے نو شرک دو قسم ایدغال تورتولی کہ یو شرک اعتقادی یو شرک عملی یو شرک اعتقادی نو شرک اعتقادی خود دیتا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سر شریک جوڑے دا عقیدے پہ اساس اور شرک عملی دیتا ہوئی کہ اللہ حکم نہ مانے دا عملی شرک دے یعنی مثلا دا منز وقت دے نو خدای سوئی چھ سو کا منز کا استاغ منز نکے نو مانا دا چاہا منز وقت تو سکے اسی وقت دائے کہ نو بل شیر دا خدای دا حکم پتائی ادھرو دا وقت دا پارا دا خدای حکم سو منز کا استاغ وقت سکے یا پاس وقت دائے کہ گپ شپ لگے یا لگے پا دکاندارائی کی یا پا بزنس کی یا پا جاب کی یا فلان کی یا فلان نو دی مانا دارا چاہا کم دا خدای حکم دے آغا دے ڈراپ کو دا غی پتائی دا بل شیر ادھرو نو دا تاسو کر شرک دے ہوکا عملی شرک دے سچے دے عمل شیخ بابا ډېر عجیبه خبره کړې ده کوم بابا رحمان چیرې
وی چې صدا بوت و ته سجدا سو دنیا ته ان هندوان چا سجدا کوي بوت ته هغه مسلمان چا سجدا کوي دنیا ته نه کوئی فرق سره یعنی معنا دا چې هغه هم د خدای خبره نه مانی بوت ته سجدا کوي تاهم د خدای حکم دراب ته دنیا ته سجدا کوي ځکه دنیا د پرایورټي وخت انداسه شه ده خود سجدا ده دا وای صدا بوت و ته سجدا سو دنیا ته بت پرست دی پرستار د دې دنیا څه قیمتي خبره کړې بابا صاحب خبره کړې چې صدا بوت و ته سجدا سو دنیا ته بت پرست دی پرستار د دې دنیا یعنی مثلا د خدای حکم دار چې سجدا و ماته کوي هندوی کوي بت ته چا ده کوي د خدای حکم دار چې په دې وخت کې به زما د عبادت کې منځ بکې دا فریضه ده تا هغه وخت بیبي او بچی ځان سره اغوستي او په ډیزنی لینډ کې ګرځرا کړې نو اوس پته ولګی دا چې د مانزه په ځای باندې تاسو شی ودرو ډیزنی لینډ په لخذا خپل بچی فیملی دا غي خوشحالي نو د خدای خوشحالي دې ډراپ کړه ها دا خپل فیملی خوشحالي دا غي په ځای ودرو دا ته یو بوت جوړ کړ الله سره خبر ده کې رااله د خدای حکم دار منځ کا او د موږ په وخت کې توس لګیا په بزنس کې دا موقره ځای نشي خیر د موږ به قضا وکم موږ به څه وکم قضا اوس دغه وخت د خدای د حکم منلو لپاره خاصو تا د خدای حکم ډراپ کو څه وکړه پاګې د بزنس درو نو د بزنس ته بوت جوړ کړه نه پاره دیو چې بابا وایي چې د بوت وته سجدا سو دنیا ته بوت پرستی پرستار د دې دنیا خبره کړه بعض وخت هیڅ څه بل لار نه لري چې ما بین کې راغلی موږ وخت ستېری what you mean یعنی دی وجنه امام صلی الله علیه فرمایي چې د جمعې په ورځ باندې جمعې د مس فریضه او دا په هفته کې یو ور راځي نو امام صلی الله علیه په فقہ کې بتدا اومه چې امام صلی الله علیه فرمایي د سحر د مخې سفر کول دا مکروه دی د جمعې په ورځ باندې سحر د مخې سفر کول سره مکروه دی ځکه احتمال څه چې د جمعې موږ درنه مس احتمال څه څه وکي د جمعې موږ درنه مس چې کله جمعې موږ خدا سم نشو کولای نه باقي موږ نو کته سفر کې ځکه چې تلاره کې برس ایریا کې ودرېږي او موږ به کې موږ خدا نه مس کیږي خو د جمعې لپاره خو جامع شرط دی څنګه شرط دی جامع شرط دی نو دیو جنا فقها وایي چې کته د جمعې پر ورځ باندې خامخا ان اوایډبل یو سفر کې نو لومبه نظام لا فکس کړ ځای چې زبر د جمعې د وخت کم ځای ترسم صحیح چې هغه د جامع ته ځان ورسې چې د جمعې موږ درنه مستش خبره ده نه دا انسان باندې ډیپند کوي د خپل ټایم ټیبل ځان په خپل جوړي دا ایکسکیوزز نه دي نه فرایډے ولې افغاني ته ځان له ایڈجسټمنټ وکړه چې تاسو نږدې جمعات کم ځای دي کم ځای ده سر نه ته کم ځای یې کار کم ځای فټ ایونډ اوس کم ځای ده نه هغه ته نزدیک ترين ځای کم ځای دی نو پنځه خلک په دې سمې راځي جمعې ته نه پکا باندې یعنی that is not an excuse legally you have all the right to ask your boss once again I am talking in English صحیح the legally تا ته دا حق دی قانوني ته چې خپل باس سره خپل کمپنۍ سره خبرو کې چې زما دغه ورځ ډیره اهمه ده د دې ټایم نه 12 بجو نه 2 بجو پورې دا ټول خلک دغه څه کوي یا 12 بجو نه تر 2 بجو پورې صحیح سپادش ودا خبره چې زما ټایمینګ چې زما 8 غنټه کار کوم تعالی پر کوم زه خو بیا په دغه ورځ باندې نیمه غنټه مخکې راځم یا 1 غنټه مخکې راځم یا 1 غنټه ولیټ کړم صحیح هغه ستاسو ریکوست ډراپ کول نه شي کړه الله دا تو تر بھی گناہ کیسے فلا خانہ بسم اللہ کا It's not an excuse. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا اللہ تعالیٰ پیدا کرے من الانعام د مواشیونا حمولتاً باربردار حمولتاً مانا باربردار وفرشاً اسورلی کون کی حمولتاً باربردار او فرشاً سورلی کون کی یعنی بازے مواشی دا سکی چې خلق خالص د سورای لپاره ساتي شوق لپاره لکه سنا
کلو مما رزقکم اللہ اخرید آشینا چی روزی کریتا سا اللہ تعالی ولا تتبعو خطوات الشیطان مفالو کوئی قدمون دا شیطان انہو لکم غدو مبین تاکہ سردا شیطان لتا دپار واضح و کار دشمن سمانیت ازواج پیدا کری اللہ تعالی ات انواغ دا آغا زناور چکم تاسو کور کی ساتھ کم تاسو کور کی ساتي او هغه د سره پار راځي د خوراک پکار راځي داغه شوده تسکی داغه شملې تسکی داغه کوچان پرې داغه غړیان پرې داغه فلانه پرې فلانه الله تعالی وی دا اته انواع چې کوم کور کې ساتي دي خو څلور انواع خو هر یو دوه سکس دي هر یو دوه سکس میل او فیمیل من الضوان اثنين من الضوان ذلبنا اثنين دوا مين یو میل یو فیمیل ومن الماض اد گوٹنا لیم تاسو وای مونږ ورته ګډه وای تاسو ورته ګوټ اوس ګړه او مونږ په سوو دی ګوټ دا دغه بلانچې کیږي چې موږ ګوټ تاسو پسو ورنارینه ته پسو او ماده ته بيزه وای شیپ دا شیپ دوان شیپ دی دا لیم چې شیپ د قبيله څخه دی یعنی د شیپ نر ته چې وای نو سوې ورته لیم بار ته دیر دې ځکه لګیاو چې دا دوان اصل کې شیپ دی مینت دوان نو شیپ تاسو خپل پښتو کې پس دا تاسو بالکل مختلف دي موږ پس د ګوټ نر ته وایو مېج وایو وزګړې وایي زموږ په دې دا لغت نشته موږ د ګوټ نر ته وپس او ماده ته وګزا صحیح او دا شیپ چې د دې ماده ته وګړه او د دې نر ته وای ګړ دا ډیورن لاړ ګړ کړی تاسو چې به غلطه کړی ده منت دوان نسنین د شیپ نه دوا و من الماض اد ګوټ نه اسنین دوا قل تورت اوس دی دیکھو ګورا بعض اوقات بدای په دې ګوټ کې او په دې شیپ کې په دې کې به یو میل باندې ګوت کې خدا چې دا پلک شوی دا حرام دی کله به په فیمیل باندې ګوت کې خدا دا پلک شوی دا حرام دی الله تعالی وی علت پیدا توای چې دا علت نارینه والده او زنانه والده علت سره یعنی علت خو کامل راته وخی چې علت د حرمت او د حرام والی نارینه والده که زنانه والده یا it's being there in the womb of mother یا دا شی چې دا مور پر رحم کې پیدا شوی دی یعنی دې درو کې به یو علت وایي چې دا شی ولې حرام دی ځکه چې میل دی دا شی ولې حرام دی ځکه چې فیمیل دی دا ولې حرام دی ځکه دې ولې شوی دی په ووم کې دې ولې شوی دی په ووم کې اوس دا فیصله دوی لپاره ډیره مشکله وه ځکه دې وی چې میل دی نو به ورته الله تعالی چې دا فیمیل نو دا حرام کړی دی کو دوی وی چې علت فیمیل دی الله تعالی غبل کې خمال ته میل حرام کړی دی خبره ده کړه ها کدی وی چې دی وجه ووم کې دی ولا شی دی ولا شی خدا ټول میل فیمیل دواړه نو بیا ټول حرام پکار دي قل تورتا آیا آج ذکرین آیا دا دواړه میل حرما الله حرام کړی دی امل انثیین کدا دواړه فیمیل ام مشتملت علیه اکنا آغا چې مشتمل دی هغه باندې ارحام الانثیین رحمنا د مادو نبئونی بعلم او صلی الله تعالی فرمای دی بنیاد خبره باندې کوئی دا به ارګیو کوي دا به پرو کوي نبئونی بعلم ما خبر دلیل راکړي نبئونی بعلم خبر را کئی ما تا پا دلیل کنتم صادقین کتا سرشتنیے کدا وای چې الله تعالی حرام کړی خدای بس علت ولا ویلی نو علت ما ته خی ومن الابل ادوشاننا اثنين دوا میل او فیمیل ومن البقر ادغواگاننا اثنين دوا نو هر چې دا گاو میشه ده علامه نصفی رحمت الله علیه د حنفیو ډیر لوی امام دی دا کنز الدقائق چې لیکل دی څه لیکل دی کنز الدقائق ډیر مشهور کتاب دی او په فقہ کې یو بل کتاب لیکل دی هغه ته الاشباح والنظائر لیگل میگزمز باندې لیگل میگزمز باندې یو ډیر ښه کتاب لیکل دی الاشباح والنظائر ډیر معرفت الآراء کتاب دی په لا کې په اسلامک لا کې انتهایی بهترین کتاب دی د دنیا په مختلفو ژبو کې ترجمه شوی دی ځکه ته لیگل میگزم چې هغه کوم انداز سره ذکر کړي علامه نصفی او تفسیر کی کتاب لیکل مدارک التنزیل دا د معنا دار چې حنفیو کې ډیر لوی عالم دی سره ډیر لوی عالم دی ادل ما ورا نه
دغه سم ده د دریا امونه په هغه طرف ته د دریا امونه د هغه علاقه چې ډېر لوی علماء پیدا کړي خصوصا ازبکستان اور امونه په دې خواله نبئونی بعلم خبر را کئی ماتا پا دلیل کنتم صادقین ومن الابل اثنین معلمانا سفیلی کلی دی والجوامیسو نوع من البقر کتاب الزکاة کیا مسئلہ لکلی هرچی گاو میشه دا غویانو یو قسم دے هرچا قسم دے دا غویانو یو قسم دے دا دی وجه دا غی پا زکاة کم نصاب آغا دے کم چه دا غویانو دے ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قلت ورتوایا الذکرین آیا دادوالا میل حرم اللہ حرام کری دی امل انسین اکدادوالا فیمیل ام مشتملت علیہ اکنا آغا چی مشتمل دی اغیبان ارحام الانسین رحمون دی دو مادو اس دی دلیلوں کی دیوارو کی یو تاثر انشتان نکو تاثر داویلے شی چی بینگ میل نارینہ کی دل علت تا حرمت تے یا زنانہ کے دل علت تا حرمت تے یا بینگ ان وو ڈیولپمنٹ او جوڑے دل پر رحم کے دننا دا علت تا حرمت تے دیکھئے وہ نشے ویلے کنفیوز کی گئی سکی پخپلا خبر کی رئی سارے گئی نو اس بتاسو سر یو چائس پاتے دے آغا دا چے نا دا اللہ تعالی مونگ یو سپرٹ میٹنگ لبوتلو او مونگ تے دا پٹ گندے ویچ دا شوین حرام دی صحیح شو سیکرٹ آرڈر بسہارا خلی ام کنتم شہداء اکنا تاسو حاضر ویز وصاکم اللہ چکل اللہ تعالیٰ تاسو خفی وسیعت کو بحاضر دے حرمت نو کدا سے شیوی در سرا نو اغوائی کدا سے شیوی در سرا چه او منصر و سیکرٹ وسیعت تے اللہ تعالیٰ تکروچ دا شی حرام دے دا بنخوری اس دا ٹول نشی ویلے نو بیا خدای تا منصوب کوئی ولی جی دا خدای حرام کری نو صلی اللہ تعالیٰ خبرہ تفسیرت کئی چه فمن ازلمو پس نشتر زیاد ظالم ممن دا آغا چانا افترا علی اللہ کذبان چه جوڑ کری اللہ تعالیٰ بانے دروغ لیغل الناسا مقصد داوے چه گمراہ کی خلق بغیر علم پنا پوئے ان اللہ لا یاد القوم الظالمین تاکہ سر اللہ تعالیٰ ہدایت نکے قوم ظالمان ہوتا قل تورتا ہوا آیا پیغمبر تورتا ہوا آیا چه ما تا خدای کم کتاب رکڑے پاگے چه خدا حرام سلنا مان دی قل تورتا آیا لا اجدو ظنمم فیما پا آشے کے اوحی الیا چی وحی کری شوی دے ماتا محرما نموم پا کے حرام شوی سیز علا طاغمل پا یو قلن کی بانیت رمو چی خری دیلا الا ان یکون میتتا مگر دا چیوی دا زناور پخپل مرگ مڑ چیوی دا زناور پخپل مرگ مڑ نو پخپل مرگ چکم زناور مرشی زبح نشی ناغسی شی مردار شي خوراک حرام وي خو دین استثناء شوی د حدیث کې د ماهی استثناء شوی د څه د ماهی دا رګور راغی الا ان یکون میتتا مگر دا چې وی مردارا او دمن مسفوحا یا وینا بیول شوی درګونونه نو دوه قسم وینا وی په حیواني بدن کې یو هغه وینا چې درګون نه راوځي بل هغه وینا چې هغه د غوښې سره لګېدلې وي نو چې کله ذبح د حیوان شو هغه غوښې سره لګېدلې وینا هغه حلال هم ده او پاک هم ده هغه سره هغه حلال هم ده او پاک هم ده حرام هغه وینا کوم چې درګون نه وبده او دمن مسفوحا یا آغبین چی بیول شوید او لحم خنزیر یا غشد خنزیر بجمیع اجزائیه سرد طول اجزاو بجمیع اجزائیه سرد طول اجزاو فقهاو یو استثناء کرده چی هر چی خنزیر ده پورک ده غش حرام ده فیٹ حرام ده بونز استعمال حرام ده سکن استعمال حرام otherwise دنیا کی طول سکنز چکل ٹینے کی نو استعمال کی گئی ایون the speed ایون د سپی یا د لومبړ یا د منظری یا د هر حیوان چې څه وکي ټیننګ وای ورته نه یو خاص پروسس سره تیریږي صحیح ټیننګ وای د دې کومه کارخانه چې ته ټینری وای لیډر ټینری وای ته لیډر ټینری وای ورته نو فقهاو مسله لیکلې ده وکل اهاب اذا دبغ فقد طهر الا جلد الخنزير والادمي هر هغه سرمن چې هغه ټین شي چې څه شي چاہتے پخول ہوئے تو اطلاع کم لفظ ہوئے کہ پخے کے بدبوئی ختم شی صحیح او اگر رطوبت نا اغیم ټول ختم شي نو مختلف طریقې سو کې غریلو طریقې سره کوي مالګي په مخې او خاور په مخې سره مختلف لونه خو دنیا ډېره ډیولپ ده ساينټیفیکلی پټین ری کې هغه ټین کوي
نو هر هغه سرمن چې هغه ټین شو فقط طهورا دا پاکه ده تا د استعمال د الا جلد الخنزير سوای د پورک د سرمن نه ول ادمي او د انسان د سرمن نه هر چې د پورک دا د انتهایی نجاست او پلیتای د وجه او هر چې د انسان دا د انتهایی کرامت او د عزت د وجه دا د انتهایی کرامت او د عزت د وجه چې انسان هیوملیټ شي اذروایز د انسان سرمن خلکو استعمال کا چې جاکټ کې ډېر جوړیږي دا د انسان لپاره هیوملیشن دی. الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآله واصحابه اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقران جميعا لما ذكرنا القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسمعنا وطعنا للوانا النهار فالله خير حافظه وارحم الراحمين.